مقید کیږي د چون کې چې اطلاق د الرحمن سوا د الله تعالی نه په بل چانه کیږي د دې وجه نه په منزله د اسم ذاتی باندې شو مسله باندې پوری تاسو لکه د دې وجه نه دا مخکې کول پکار دی او رحیم هغه په مرتبه د اسم صفتی کې مطلقاً هغه رسو کول پکار دی دا رحمان مخکې شپ رحیم باندې د دواړو مشتق منه رحمت ته پرونو ته ویلو رحمت رقت قلبی ته وي انعطاف قلبی ته وي چې د زړه کې ستاب چا باندې نرمي پیدا شي او زړه کې په چا باندې میلان پیدا شي ترس پیدا شي دا انفعالی صفت ته د قلب صفت ته الله تعالی د جسم نه منزه دي نو کوم صفات چې د جسم دیغه الله تعالی کې نشته ځکه چې دا خو صفات حادثه دي او الله تعالی قدیم دی هغه ذات او صفات ټول قدیم دي نو معنا د رحمت الله کې نه جوړي لغوي معنا پتا سما پرون ویلو چې قاضي بیزاوی دا ضابطه خدا چې د کوم صفات او اطلاق په الله تعالی باندې په اعتبار د مبادی سره صحیح نوي نو اطلاق د صفات خوشي وي په اعتبار د غایات سره په اعتبار د ثمرات سره نو پرون نو توبه شرح انعطاف قلبي رقت قلبي د سبب د لپاره د ارادي د خیر او د تفضل او اراده د خیر او د تفضل سبب د لپاره د نفس خیر او د تفضل نو ذکر د رحمت شو مراد نه اراده د خیر د تفضل شو یا ذکر د رحمت شو مراد نه خود خیر او تفضل واغسه شو نو کده رحمت نه ته اراده د خیر د تفضل واغلی رحمان معنا څه رحیم معنا څه مرید التفضل والاحسان دا رحمان او رحیم صفات ذاتیو کې براشي اراده د صفات ذاتیو نه ده یو صفات الافعال یو صفات الذاتی صفات الذات والافعال طرا قدیمات مسونات عن زوالی دا قدیم دي خو صفات الافعال لك اعزاز شو اذلال شو احیاء شو اماتت شو او صفات ذاتیه هغه غودیات دي بنا بر اختلاف دا صفات ذاتیه بشي او قد رحمان د رحیم ترجمات ته خود متفضلون محسنون سراو کې رحمان او رحیم دي فضل کون کې دي رحم کون کې دي انعام کون کې دي ندا بیا په صفات او الافعال نشي ذکر دا الله تعالی افعال لکه رزق ور کوي چاته عزت ور کوي چاته ذلت ور کوي چا بنيونه من احسان کوي کل یوم هو فی شأن مسله باندې کوي نو مسله د قشان به کله دا بدی کی جوړیږي یا لکه په غضب کې الله تعالی د پاره اولئک علیهم غضب من الله قران شریف کې راځي چې خدای طرف نو دیو باندې غضب دي نو غضب خو اصل کې غلیان دم القلب ته ویل کې غصه غضب د زړه کې او په نفس کې چې کمینه دي هغه په جوش کې راشي نو وینه دا غلیان دم القلب ته ویل کې لیکن د هغه سره لازم اراده الانتقام او انتقام دی چې چاته دې زړه کې جذبات راشي وینه دي ته جوشيږي نو بسم الله کوي په نه ته حمله کوي په کنه نو د دې سره اراده د انتقام یا خود انتقام راځي نو په اعتبار د منتقمون سره د مرید الانتقام سره اطلاق د غضب د الله تعالی په صفاتو کې راغلي دي دغه رنګه حیا راغلي ده حیا خو انکسار دي په نفس کې مسله باندې پیږي تاسو هغه یو ماتواله په نفس کې چې سړي د پاره حاجم ګرځي د سړي د پاره معنی دی او فعل نه ګرځي په نفس کې یو انکسار دی او متواله دی په نفس کې چې هغه راشي انفعالی کیفیت ته چې سړی دی یو کار نه منع کوي دی یو کار نه منع کوي دغه ته حیا ویلې کې نو دا بیا انفعالی کیفیت دی د الله تعالی لیکن چونکه چې د حیا سره لازم ترک دی نو په دغه اعتبار سره په الله تعالی په صفاتو کې راځي الله تعالی حیا والده یعنی زر سزا نه ورکړي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها جلان به ترجمه پلایت رکو سره کړل الله تعالی نه پریږي دا خبره ان الله لا يستحي نه پریږي دا خبره ان يضرب مثلا ما چې الله تعالی مثال بیان دا د صفات او اطلاق چې په اعتبار د مبادی سره صحیح نه وي نو د هغه صفات او اطلاق الله تعالی باندې په اعتبار د غایات سره دا په ډیرو صفاتو کې جوړیږي چې معنی لغوي ال کې نه برابرېږي او اطلاق فراغلي الله تعالی باندې هغه صفات جاری شوی نو هغه کې بیا دا کلیه چلیږي ټول دغه صفاتو نو رحمان رحیم او تاسو ما پرونی چې رحمان او رحیم اگر که مشتق رحمت نه دي لیکن پکې فرق دی ما بیل اشتراک خدا غش او ما بیل چې رحمان د فعلان وزن دی رحیم د فعیل وزن دی او په دې فعلان وزن اکثر مستعملی کې په امور حادثه او غیر قار راو کې
او رحیم مستعملی کې په امور قارو کې په امور دایمو ثابتو کې د دې وین پر رحمان کې بهغه احسانات واهله ډیر په واخلې وهغه په واخلې چې هغه امور حادث هغه نه مگر رحمتونه د دنیا دي او رحیم بهغه رحمتونه انعامات والے چې هغه دایمي ثابت وي هغه رحمتونه د آخرت شي دغه ترتیب ذکر ورکړی شي بسم الله الرحمن الرحیم دا الله تعالی په نومونو کې دا درې اسم مختص شو نو تاسو ما پرون دوه وجې وي یا خدای را چې په دې کې د انسان هغه ادوار ثلاثه او تذکرہ راځي او یا دا خبره ده چې بسم الله کې هغه مبدی ته اشاره ده پر رحمان کې هغه بقا ته اشاره ده پر رحیم کې آخرت ته اشاره ده او یا دا مسله ده چې په دې کې علت ته استعانت ته اشاره ده ځکه الله تعالی په نوم باندې چې امداد طلب کوي نو امداد به ته هغه چا طلب کوي چې هغه ستا امداد کوي نو معبود دې نو زموږ امداد وکړي ځکه چې عبادت څوک د چا کوي نو هغه معبود د خپل عابد امداد کوي نو چونګې چې الله جل شانه معبود دی الله لفظ کې دغه د عبادت معنا پرته بل هغه وسعت الرحمت که رحمت وسیع نه نو بیا هم کله کله تعاون کوي کله نه کوي بل چې رحمت دائم وي همیشه د پاره وي کنه دی ملت دو د پاره بل یو دو ملت اخرو کې بیا ته به امداد پری دي بیا هم کار خرابي نه چې وسعت رحمت په کې تا او رحمت دائم وي نو پس هغه نه سره په د شورو کې امداد طلب کوي او دا د الله تعالی صفاتونه دي چې الله هم دې معبودون دي رحمان دې وسعت رحمت په کوم شته او رحیم دې هغه رحمتونه دائم هم دي د دې وجنه موږ په غسره امداد طلب کوو ځکه هغه کې د امداد د کولو علت او سبب موجود دي په دې کې دې ته اشاره ده چې علت بیا شرمتعامل بیان کړو چې با جار شولا اسم مجرور مضاف شه الله مضاف الیه موصوف شه الرحمن صفت اول شه الرحیم صفت ثانی شه دا موصوف چې لفظ د الله دی اسم د الله دی سره د صفتین نو مضاف الیه شه د مضاف اسم دی اغا مجرور شه د جار سره د مجرور نه متعلق والی نو یو متعلق تفصیلی دی یو متعلق اجمالی دی متعلق تفصیلی خو د هر فعل په ابتدا کې کتاب بسم الله ذکر کړه نو مشتق تدغه فعل هغه متعلق د جاری مجرور دی ایو متعلق اجمالی دی نو یا نستعين راو باسب یا وای چې هر فعل خیر چې کوم شروع په فعل خیر کې یا اجتناب چې کوم د فعل شر نه غد الله تعالی په متعلق اجمالی دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یو د سورۃ دعوه ده دعوه د صورت مطلب هغه اصلي مقصد په صورت کې سره دا ترجمه والا خدغه بیانې او استاد رحمت الله علیه دخلینا ما ته دا یاغو چې خلاصه د صورت سره خلاصه څه ته وایي دا نوې ترجمه والا چې وایي نو دو دعوه د صورت وایي موضوع د صورت وایي او خلاصه وایي نو دعوه موضوع یو شانتي معلومیږي او خلاصه هغه اجمال ته وي هغه مضامین مجمله چې بیان کړي هغه ته خلاصه د صورت وي او چې کوم اصلي مقصدی مضمون هغه ته دعوه د صورت وي او موضوع د صورت ته وي او استاد رحمت الله علیه په طبق باندې خودي سره هغه خلاصه د صورت د رکوع او دغه معنا ده چې بعضی په صورت کې مضامین یو مضمون په کې مقصودی وي انور مضامین د هغه د تبع د وجه نه ذکر شي یو مضمون په کې اصلي مقصدی وي انور مضامین چې ذکر شي یا د دلیل په درجه کې وي یا د مقدمه په درجه کې وي خو مطلب د هغه مضمون په بنیاد باندې دا اصلي مقصدی مضمون ته خلاصه وي خلاصه د شی یعنی مطلب د هغه نټول بنیاد د هغه نټول اصل لباب ناغدار چې کوم اصلي مقصدی مضمون هغه به خلاصه شي هغه نور مضامین به دغه توابع لواحق شي نو د لفظ په لحاظ سره خو دا هو ولکل مصطلح ان يصطلح ما شاء خبره چې اوسره دا ته خلاصه وي بل هغه بل یو ته خلاصه وي خو خپل نه خو موږ بل خپل استاد طبق په نتاب صدا وایو چې خلاصه د سوره فاتحه هغه امور ثلاثه بلکې هغه مقاصد اربعه دي مسله د توحید مسله د رسالت او د رسالت د مسلې سره صداقت د قران امر لازمه نه تاسو سمئ او مسله د معاد وګورئ توحید په دریو طریقو سره توحید دی یو توحید فی الحمد دی بل توحید فی العبادت دی بل توحید فی الاستعانت دی
چې محمود فقط ذات تباری تعالی دی، با د صفات او مرکز صرف ذات تباری تعالی دی، هغه فقط د ټول کمالات او مالک او موصوف په کمالات سره فقط ذات تباری تعالی دی. توحید فی الحمد، توحید فی العبادت او توحید فی الاستعانت. نو الحمدلله کې دا توحید فی الحمد شه. نو څنګه توحید فی الحمد شه؟ کلله الحمد ویل شی به خو تقدیم ما حق او تاخير مفید د حصر وی، نو دلته کې خو لله الحمد نه دی ویل شي. نو د تاسو متول ویلي دی باندې غ اشکال او کړی دی چې الحمدلله ویل نو پکار، لله الحمد ویل پکارو، ځکه چې وی سم د الله ذات ته او حمد صفت ته او ذات خو مقدمي په صفت باندې پکار دار چې لله بلاره چې لله مخکشه نو تقدیم ما حق او تاخير مفید د حصر د اختصاص لپاره وي. نو پکار خودی سیوات ذات الله تعالی محتم بشان دی، اهتمام نقطه تقدیم ده، او بل تقدیم ما حق او تاخير مفید د حصر د اختصاص یو دل کې مقصدم حصر اختصاص دی. نو دل کې لله الحمد ویل پکار دی. په دې جمله کې د اجزاء او د ترتیب دي سیول ورکړې شو. نو هغه بتا سو متول بکاله وای اصل کې مسله دا ده اسم د الله تعالی محتم بشان دی، دا خبره خو ټیک ده، لیکن دا اهتمام ذاتی دی، او حمد محتم بشان دی د مقام د وجنه، او اهتمام مقامی د دې ترجیح راځي په اهتمام غیر مقامی باندې، ځکه چې فصاحت بلاغت څه ته وایي؟ بلاغت مطابقت کلام ته د مقتضى الحال سره. نو چې حال او مقام د شي تقاضا کوي نو هغه د غیر رعایت پکاره، ځکه په کلام کې بلاغت اسنه حاصلېږي چې څو پوری دا نه راغلی، په کلام کې بلاغت اسنه راځي چې څو پوری مطابقت پکې د مقتضا د حال او د مقام سره نه راغلی، نه دا په مقتضا د حال او د مقام باندې محتم. نو حمد مخکې کول پکار دي، مسله باندې پوي حمد مخکې کول پکار دي، ځکه چې موږ په صدد د ادا کولو د مدلول د لفظ د حمد کې مدلول د لفظ د حمد موږ ادا کوو، نو دا د مقام د وجه نه محتم بشان شو، نو د دې مخکې کول پکار دي. ځکه کدا ته مخکې نه کې ذاتی اهتمام بدی کې خو نشته، او د مقام د وجه نه کې اهتمام دی غیر لتا اعتبار ورنه کوي، اهتمام به ختم شي. او په اسم د الله تعالی کې اهتمام ذاتی شته، که مقدم شي که مؤخر شي دواړو صورتونو کې اهتمام دی نه خرابي. د دې وجه لفظ حمد مقدم شو. باقی دغه مسله د تقدیم مع حق او تاخير کی مفید هغه مسله متولولی پرې د سړی جبه سړی ده، دا په صورت الحمد چې مقدم شي لله مؤخر شي هم حاصلې کې الفام کې یا د جنس لپاره دي یا د استقراق لپاره دي، او په ډول صورتونو کې توحید فی الحمد حصر راځي. څنګه چې الحمد کې الفام د استقراق لپاره شي سبواله هر فرد افراد د حمدنا، هر فرد افراد د حمدنا، کل انسان حیوان، الف لام استغراقی د کلوب معنا ورکړي. نو هر فرد افراد د حمد نه مختص په الله تعالی پورې، نو چې هر فرد افراد د حمد نه په الله تعالی پورې خاص الله د اختصاص لپاره دی، نو حصر رانه د حمد یو فرد افراد د حمد نه د الله تعالی نه ما سوا د بل چا د لپاره لایق نه دی. نو چې څه افراد د حمد مختص په الله تعالی پورې، نو حصر خو خري لکینی خدای ته وی حصر، چې څه افراد د حمد مختص په الله تعالی پورې بحث حصر رانه دی، لله نه مقدم شی حصر رانه یا الف لام جنسی، الهم جنسی خو جنس پشي، نو جنس الحمد هغه طبيعت معهوده د حمد دا مختص، طبيعت مختص په الله تعالی پورې، جنس مختص، نو یو فرد افراد د جنس نه ما سوا د الله تعالی نه بل چا لپاره مستحق نشه، ځکه چې جنس په ځمن د هغه فرد کوم شي چې کوم د غیر الله لپاره ثابت شي. نو اختصاص د جنس اختصاص د ټول افراد راولي، د الف لام استغراقی او د جنسی معال یو شانتري غوي، دې کې فرق نه پریوزي. نو حصر د حمد چې راغه په الله تعالی پورې ټول افراد، نو دغه جو د توحید فی الحمد معنا شکن، نو دعوه د توحید فی الحمد په الحمدلله کرالت ورستی دلائل رب العالمین یو دلیل شو، الرحمن او الرحیم بل دلیل شو، مالک یوم الدین بل دلیل شو. په دې مالک یوم الدین کې لکه څنګه چې دلیل ته اشاره ده په توحید الحمد باندې، دغه رنګه مسله د معاد ته اشاره ده چې الله تعالی مالک د امور دی په یوم الدین کې د قیامت ورځ باندې ملکیت بادشاہی مالک والی فقط د الله دی، او په دنیا کې هم اگر چې حقیقتا الله تعالی بادشاہ او مالک دی، لیکن صورتن او مجازن نور خلق هم شتاهم دعوی کې موږ دعوی نه کوو چې دا ما پټه دا زما دی دا زما دی، دعوی کوو مجازن صورتن مالک بل شته، مجازن صورتن بادشاہ نور شته،
او په قیامت کې صورتن مالک او صورتن بادشاہ وبلوم نه لکه حقیقتا بادشاہ خو الله تعالی په دنیا کې هم دی په آخرت کې هم دی حقیقتا مالک خو الله تعالی دنیا کې هم دی لیکن ظاهرا صورتن خو دنیا کې ګڼ شي مالکان شته کنه بادشاہان شته کنه لیکن په آخرت کې په قیامت کې صورتن به هم سوا د الله نه بل څوک بادشاہ نه ظاهرا بلکہ حقیقتا باطنا ظاهرا طول الله تعالی بادشاہی به لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نو ګوره جی الرحمن مالک یوم الدین کی معات اشاره شولا ایاک نعبدو کی توحید فی الحمد شو و ایاک نستعین چونکه چې الله د محامد مستحق دی فقط بل څوک نشته او مونږ چې دیو بل حمد کو دا کله بادشاہ حمد کو کله مونږ دیو بل حمد کو کله دا حقیقتا حمد نه دی حقیقتا دا حمدنهم الله تعالی تراجی دي لکه سیدی وای کنه سعودی رشارک مسله باندې پیږي تاسو دا حقیقتا الله تعالی تراجی دي ځکه چې په دې باندې حمد کول دا په حقیقت کې حمد د خالق مسله باندې پیږي لکه صحمت چې کوم ولیکم صحمت ځکه کوم چې تا کې به شجاعت وي پتا کې به سخا وي پتا کې به کمال وي اشیا وي د کمال معطي الله تعالی دې کنه په دې باندې نو دغه کمال په بنیاد باندې چې صفات کوم دا په حقیقت کې خالق دې کمال ته راځي دي مثلا موږ دا ډېر خپلې جمعات کې الکړې عجیب جمعات وکړ دا عجیب جمعات خدا په حقیقت کې مدح ده هغه جوړون کې د چرټ ماهر سره دې چې د صفات جمعات جوړ کړل نو ظاهر کې دا مدح چې کمالدار دي جمعات تا لیکن په حقیقت کې دا غسوانی دي جمعات تراجه دي تقرن کې په ظاهر کې مدح موږ دیو بل چا کو لیکن دا په حقیقت کې د هغه خالق تراجه دي چې هغه ذات چې د صفاتونو دي لور کړی دي خبره باندې کوي څنګه دا صفاتونه خود دي زمونږ کورنی خو نه دي دا خو الله تعالی عطیه ده چاته ورکی نو چې څه محامد دي په الله پورې مختص دي دای دلایل په مالک یوم الدین کې او معات اشاره اوس چې د الله تعالی توحید فی الحمد راغی کمالات په الله تعالی پورې منحصر شو او د عیوب نه پاک شو رښتیا کوم ذات چې شان دغه رنگي وي هغه معبود برحق وي کنه معبود خو هغه ذات ویل کېږي چې کمالات پکې دي چې نیمګړی خدای هغه ته خدای نه وایي مسله باندې پیږي تاسو چې اوسره هغه دي سی وی چې قدرت کامل نه علم کامل نه حیات کامل نه صفات کمالیو باندې موصوف نه هغه هم معبود نشي ګرځیدي نو چې هر کله چې کمالات په الله تعالی پورې منحصر شو نو حق عبادت فقط په الله تعالی پورې دی ایاک نعبد و سره مناسب دا پکار ده کنه نه پکار اوس هر کله چې الله تعالی معبود برحق شو انحصار د معبودیت په الله تعالی کې دا توحید فی عبادت شو دا دعوت نو ورسره توحید فی الاستعانت ورسره لازم دی ځکه چې معبود دغه وی دا مستعین داغه نه مساعد داغه سره امداد طلب کوي چې تر چا خبره مانی چا غایت تزلل کوي غایت عاجز چاته کوي هغه بل سره تعاون کوي هغه بل سره امداد کوي معبود دغه ته وای چې د تکلیف وخت د سړي امداد کوي الله تعالی د دې مشرکین دغه معبودات او باطلو دغه د معبودیت د ابطال لپاره هم دغه دلایل ذکر کړي اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سوک ته چې هغه یو سره ډیر زیات عاجز شي او ډیر زیات پریشان شي داغه سوال څوک کوي داغه امداد څوک کوي ظاهر ده چې الله تعالی کوي نو لکه معبود پر حق اغزاد پکار دي چې د امداد کوي د سړی لپاره جلب منفعت کوي او د سړی نه دفع د مضرت کوي نو دا د معبودیت دارومدار دی نو هر کله چې کمالات په الله تعالی پورې منحصر شو نو معبودیت برحق په الله تعالی پورې منحصر شي ایاک نعبد او هر کله چې معبودیت برحق په الله تعالی پورې منحصر شو نو مستعان والی الله تعالی پورې منحصر شو امداد فقط ده غنه غواړو ځکه معبود برحق فقط هغه دی نو ایاک دا درې وړه دعوی چې راغلي دي د توحید دا چې اول توحید فی الحمد دیم توحید فی العبادت دریم توحید فی الاستعانت دا مرتب دغه شان ذکر شوی دي امام رازی اعتراض کړي دي چې ایاک نستعین ولی مؤخر شو استعانت مخکره په عبادت باندې ځکه عبادت چې کیږي دا د الله تعالی په استعانت باندې کیږي به د الله تعالی د استعانت نه عبادت نه کیږي
نو استعانت مخکره او عبادت رسل نو یا نعبدو ول مخکش مسله باندې پويږي نو ته بو تدا وای چې الکه د استعانت یعنی د طلب یو کول یو مطالبه د اعانت د امداد طلب کول یو امداد کول یو طلب د امداد یعنی امداد د الله د طرف نه کیږي یو طلب د امداد نو طلب د امداد د بنده د طرف نه کیږي نو طلب د امداد دا موقوت په معبود واجب یو نفس امداد هغه ټیک ته الله تعالی کوي مسله باندې پوي نو طلب د امداد مخکې طلب د امداد مخکې نه دی طلب د امداد روسه د معبودیت نه یو واقع کې الله تعالی امداد کوي او تج ما ته چې مطالبه کو نو د بل چانه نه کو ولی نه کو ځکه چې بل معبود نشتا بل څوک په دې صفات باندې موصوف نشتا چې کوم د امداد د کولو د لپاره لایق دي نو دا طلب د امداد مؤخر دي د معبودیت نه مخکې به دا مسله ثابته کې نو بیا واپس هغه دغه نه امداد واړي مسله باندې پوي بلاغه دا ویل چې و خو په ترتیب دلالت نه کوي کنه نو مخکې دی جو مخکې دی کنه استعانت مخکې دی عبادت مؤخر دی نالک عدل کې و خو د ترتیب د پاره نه دی و خو د جمعیت مطلق د پاره دی دا مجموعه د دوه خبرو من د الله تعالی نه غواړو دا مجموعه د دوه خبرو په الله تعالی پورې منحصره ده چې معبودیت ته او مستعان والد نو پدې کې کم یو مخکره په واقعیا کې هر یو چې مخکې په واقعیا کې هم دا مجموعه د الله تعالی پورې منحصره کوي و خو د ترتیب باندې دلالت نه کوي و خو مطلق جمعیت باندې دلالت کوي دې خبره باندې پويږي ایاک بل اصل کې لفظي نقطه خو ټول کې دا ذکر کړی دا چې رعایت لفواصل الآیه د آیاتونو فاصله په یې په میم یا په یې په نون باندې راغلي دي الحمدلله رب العالمین کینون دا غلي دي الرحمن الرحیم کی میم راغلي دي مالک یوم الدین کی نون راغلي دي ایاک نعبد و ایاک نستعین کین اوس کدا نستعین ته مقدم کې نفواصل آیاتونه نه اخرنی حصے د آیاتونو بدیو بل سره موافق نشي او دا د محسنات بدیعیونه دي نو قران شریف په اعلی درجه د فصاحت د بلاغت کړي دا د نقطې د بلاغت په بنیاد باندې نعبدو مقدم شوی دی نستعین مؤخر شوی دی رعایتا لفواصل الآیه لکه په کلام مسجع کې سجع ده کنه جی نا هغه سجع اصل کې حجیر الحمام ته ویل کېږي هغه په قران شریف الفاظ په استعمال وي بی ادبی ده نو دی وجه دو فواصل الآیه وي یعنی اخر د آیت د بل اخر د آیت سره موافق شي په لفظ کې په یې په نو سره اختتام راځي د لیکم په یې په نو یا په یې په نو سره اختتام د آیت راځي نو کنا عبدو مؤخر شي نو آیت په دې باندې ختم شي نو بیا فواصل الآیه کې فرق راشي خبره باندې پويږي دا مسله ایاک نعبد درې دعوی فی نو دی کی توحید راغه توحید فی الحمد توحید فی العبادت توحید فی الاستعانت بیا مسله د رسالت او د قران د صداقت د قران دا نو اهدنا الصراط والمستقیم کی صراط مستقیم عبارت ته یاد قران نا یا صراط مستقیم عبارت ته د جنت نا یا صراط مستقیم عبارت ته د دین حقنا د ملت حقنا نو که صراط مستقیم ترجمه منګه په قران سره وکړو نو حقانیت ته قران ته اشاره شوه او کدی دا نور دو ترجمه منګه وکړو نو راشه په صراط الذین انعمت علیهم منعم علیهم سدی دا صراط الذین انعمت علیهم دا انعمت علیهم تشریح پروسو بشری مائده کې الله تعالی کړی دا چې من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله دا فرق اربعه انعم الله علیهم څوک د الله او د رسول حکم مانی نو هغه د الله د فاولئک مع الذین هغه د هغه سره رفاقت لري د غسلور فرقو سره هغه کوم دي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم انعم الله علیهم څوک دي من النبیین یو والصدیقین دو شهداء ادری والصالحین یعنی داغو آخرت کې به د هغه رفاقت د نصیب شي داغو معیت په نصیب شي اگر که مرتبه به جدا جدای خو مطلب دا دی چې داغو رفاقت په نصیب شي او معیت لیکن د مرتبه معیت نه خو رفاقت معیت رفاقت پیدا و سره مرګټیا پیدا و سره ملاویږي با نو منعم علیهم تفصیل الله تعالی په دغه څلور قبیلو سره کړی دي فرقو سره کړی دي په دغه څلور فرقو کې انبیا راغلي کې نه دي راغلي نبوت راغی د نبوت سره قران لازم دی وحی سره لازمه ده نو پدې کې نبوت ته اشاره شو پدې کې نبوت ته اشاره شو الک اصول شریعت کلیات دادری دي توحید رسالت
قیامت او درې واړه پکې یوم مالک یوم الدین کې قیامت راغی اگر کدا په خپل دلیل دی ما قبل لپاره لیکن قیامت ذکر پکې تراغل اصول ثلاثه پکې تراله کرانا دا خلاصہ د سورہ فاتحه بیان د اصول ثلاثه وشو توحید او رسالت او صداقت قرآن او دغه رنګي بعث او معاد دا اصول ثلاثه دا خلاصہ د سورہ فاتحه سو کوئی چې اصل کې خلاصہ خو مضامین اجمالیه او توي هغه خزان لشه دي خو موضوع صورت صدا بیان د استحقاق الحمد د لپاره د الله تعالی چې دا استحقاق والد حمد فقط په الله تعالی پورې مقصور دي او طریقه د وصول الی الله دا چې الله تعالی ته به څنګه راسي بیان د طریقه الوصول الی الله او بیان د استحقاق الحمد د الله چې الله تعالی مستحق د حمد د فزین د دې حصر په الله تعالی کې او طریقه د وصول الی الله دا موضوع د صورت ته دعوه د صورت ته او دا جو واقع کې راغله الحمدلله رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم طریقه د وصول الی الله لا څه شی یا دین حق ده یا جنت ته لار د جنت یا اهدنا الصراط المستقیم هغه نه مگر قران دی نو طریقه د وصول الله تعالی ته هغه نه مگر ملت حق ده دین حق ته نو بیان د ذکر طریقه د وصول الی الله د دی بیان او استحقاق د حمد چې الله تعالی مستحق ته ثنا او د حمد د پاره دی دا دوه خبرې وي دعوه ورته وي که موضوع ته وي خو دعوه د صورت پیدا دوه خبرې مسله باندې پوي د صورت خلاصه دا شو یا د صورت دعوه دا شو خو خځ خپل دا وي که خلاصه د صورت دا شو څه شو درې خبرې شوي اصول هغه کلیات ثلاثه موضوع د صورت دعوه د صورت څه شو لا بیان د استحقاق الحمد د الله تعالی او طریقه د وصول الی الله تبارک و تعالی مسله باندې پوي د دې صورت یو فضائل او یو د صورت دا تفسیری مواد یو د تشریح د الفاظ ودا د سورې فاتحه فضیلت خو یو قاضی بیزاوی د دې نمونه دی ذکر کړي کثرت اسامی دا دلالت په شرافت او تعظیم باندې کوي سورې فاتحه وی لکه دا مشهور نوم دی سورۃ صلات و سورۃ الصلات تو ویل کېږي لکه دا حدیث کې راځي چې قسمت الصلاه بیني و بین عبدي ولعبدي ما سال او سورۃ کافی وی سورۃ شافی وی سورۃ تعلیم المساله وی دا نور دا نمونه غنه ذکر کړل کې څو ذکر کړل قاضي بیزاوی بعضی دا نمونه یو دانم د سورۃ فاتحه سورۃ ام القرآن تو وی اساس القرآن تو وی اساس القرآن تو وی ام القرآن تو وی فاتحه ور تو وی سورۃ فاتحه سورۃ الصلات تو وی صلات نوم دی د دې دغه او کافی وافی او تعلیم المساله دا نمونه دي صاغه ذکر کړی دي فاتحه تو ویلې کې فاتحه دا کله مصادر په وزن د صفت باندې راځي لکه کافیتون شافیتون دا کافیتون دا صيغه د صفت ته معنا مصدری ده مثلا باندې پیږي تاسو دا مصدر کله په وزن د صفت باندې راځي نو کچا د خطبوزو کې چل کې کافیه څه صيغه ده مطلب وته وي چې دا صيغه د مصدر د غوري خدي دا مصدر په صيغه په وزن د صفت باندې راغلي دي شافیه کافیه فاتحه ډیر کله ته مصدر په وزن دغه باندې راځي دا فاتحه معنا افتتاح ته شروع ده دی سورۃ فاتحه وای ځکه چې دا سبب دی لپاره د شروع د قران شریف ده سبب دی کتابتن قراءتن دواړه قران چې شروع کوي یو سره د تلاوت په اعتبار سره یا د لیکلو په نو په سورې فاتحه اول کې ده کنه ده نو چونکه چې دا مبدا اول له هغه نو د افتتاح د قران چې کیږي نو دا په د سره کیږي تلاوتن هم او کتابتن هم د دې وجې ته سورۃ فاتحه وای افتتاح شروع ته مثلا باندې پیږي تاسو نو دا فاتح ده سورۃ فاتحه ده یعنی ابتدا د قران ده
ابتدا د قران دا شروع د قران په قرأت کې او په کتابت په دوړ کې د دنه کې دي ته سورۃ فاتحه وای دا مصدر دی خو اطلاق په هغه باعث باندې شوی دی نه باعث دی سبب دی لپاره د شروع د قران مسله باندې پوي خجیدا خو اسانه مسله شولت سوره القرآن ورته وای او اساس القرآن ورته وای اطلاق کله کله په اساس باندې کېږي القرى مکه مکرمه ته ذکر ټول کولو بنیاد دی بنیاد د شی ته ویلې کېږي او ما يتولد منه ته وای نو سوره فاتحه ته القرآن وای یو خو په دې اعتبار سره چې اساس ټول قرآن د پاره دی بنیاد دی ټول قرآن د پاره څنګه دای درجه د متن دا انور قرآن شریف درجه د شرح دا متن د شرح د پاره اصل وی اساس وینو یا اساسیت په دغه اعتبار سره دی چې د تلاوت او د کتابت دواړو په اعتبار سره بنیاد داري بنیاد مخکې وی کنه جی نو چې اساس مخکې وی د دې وجنه دا مخکې په تلاوت او په کتابت کې په سی بیان او قرآن راځي او کو ترجمه منګه په ما يتولد منه شی سره وکړو ولکه ما يتولد منه شیخ لکه د مور د ګېډې نه بچي راوځي نو مور د زکه داغې نه بچي راوځي نو دا مضامین مفصله د قرآن شریف دا په فاتحه الكتاب کې دن ندي د دینه مستخرج کیږي نو دا د هغې لپاره اجمال شه او دا وروستی تفصیل دی او اجمال په قیاس سره تفصیل ته وي ځکه هغه تفصیل د اجمال نه راوځي د دې وجه دا مسما شه په القرآن سره یا وای مسما شه په اساس القرآن سره الله نه خبره دا او چې دا مشتمل نه په مضامینو د قرآن باندې کله مضامین القرآن نه دی مشتمل لکه مور چې مشتملی په خپل بچی باندې د دې وجه نه القرآن ته وای او که اساس یو ته وي بیا هم ټیکتا ځکه اجمال په قیاس سره تفصیل ته اساس وینو نو القرآن شو اساس القرآن شو فاتحه الكتاب شو سورۃ کافی شو وافی شو کافی وافی ته یا په اعتبار د دې سره وای چې دا د هر مرض د پاره وفا کوي دی وجنه سورۃ الشفاء ورته ویل کی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی چې دواء لكل داء دا د هر دوا دا د پاره دا بیماری د پاره دا علاج دی سوا د مرګ نه چې مرګ علاج نه کیږي نو چون کې دا کافی دی د هر بیماری د پاره شافی دی د هر بیماری تقریب ټول فاتحه الكتاب کې دنه مندري دي نو کافی دې کفایت کوي په دلالت کې په ټول مضامین د قرآن باندې وافی دې پر کون کې ټول مضامین د قرآن شریف لرا شافی شفا ورکون کې د باطینی امراض نه هم او د ظاهری امراض نه هم ظاهری امراض په فاتحه الكتاب نه ته بیمار دمای نو الله تعالی ته شفا ورکړي شفا کو سورۃ الشفاء ته وي سورۃ الکافی سورۃ الوافی ته وي او سورۃ تعلیم المسأله ورته هم وای تعلیم المسأله یعنی طریقه د سوال کولو په دې کې مونږ ته الله تعالی خي چې د سوال کولو څه طریقه ده په دې کې هغه بیان شوی ده ګوره دیو بادشاہ نه چې ته سوال کوي نو د سوال طریقه دا ده چې اول به د بادشاہ سنا صفت او دې سنا صفت په وکی چې هغه سنا صفت په سوال ورکولو کې دخیل وي هغه سوال ورکولو کې هغه له دخلي لکه د بادشاہ صفت وکړي چې دا بادشاہ دومره سخی دي چې د حد نه زیات دریاب ته په مخ کې سره دریاب څه ته وایي دا خو د دریاب نه زیات څه سخا کوي او د هر شي زیات سخا کوي نو هغه بادشاہ په جذبه کې راشي خامخا چو د تو ګور دی وس ما سخا صفت کته وی بادر دی نه لکه د بادرې سره ورکول سره مناسبت دی بادر خو خلق وایي د بیا به یو ټکای د سمو یا بادر فریدا فائدې دومره سخی دی او داسې شفقت دی او داسې دغه کوي داسې صفاتونه بیان کړي چې هغه په سوال ورکول کې هغه لږ دخلي او بیا د هغې نه وروسته هغه ته به دا ووایي چې بادشاہ خو به انتها سخی دی لیکن مو خو د هغه خادمان بالکل خدمت ته تیار بالکل خادمان چې څه حکم دی کې موږ هغې منلو ته تیار یو هغه چې دا وفادار زوی کم ځای نه راغی وفادار بچی راغی د بیا به ښه جذباتو کې راشي
او بیا به ترسته دا وایي چې زموږ خو بل در نشته نو بل چېرته لاړ شو بل کوم ځای ته لاړ شو هلکه یو سړی ارچاخانې کوي ارچاخان باندې څوک رحم مشفقت نه کوي هلکه درونه ډېر دي دې دا دعوه وکړي چې هلکه بل خو در نشته بل کوم ځای ته لاړ شو بې ځای نه موږ رقیږو هم نه نو بل ځای ته تللی نه شو هلکه د دغه ځای پورې دا د صفاتو دپاره مبادري چې دا دې ووي چې سخي دي او داسې دی داسې دی داسې دی داسې دی داسې او بیا دې ورته دا ووایي چې موږ خو بلکل 100% غلامان یو هر نمونه حکم ته تیار یو بیا دې دا ووایي چې بل در نشته هغه به دې پوهې چې ړقېږي خو نه د دې ځای نه خو راشي څوله ورکړه سوال کوي دې ځي خو نه نه بیا سوال وکړه بیا دې سوال وکړه سم سوال وکړه داسې ووایه چې ما خپل عهدهدار وګرځوه هلکه زه یو ساعت کې نوړې به لاله راکړي بیا به زه ځم بیا به راځم بیا به ځم بیا به راځم داسې سړی ما جوړ کړه چې د دې دربار عهدهدار شي او ما ته څه عهده حواله شي حتی چې زه د دې دربار نه ډوړقېږم نه بیا څه بیا درېیم ځل به سوال کوې په څلورم ځل به سوال کوې ووایه اهدنا الصراط المستقیم هغه لار چې الله تعالی ته به سړی رسي موږ ته وښیه په هغې باندې موږ بوځه چې دربار ته خو ورسو هغه خلق صراط الذین انعمت علیهم هلکه رښتیا وایه دغه شان طریقه د سوال نه بادشاه په دې طریقې سره سوال ورکوي نو چې دغه شان سوال له درکړه نه بس ظاهره خبره ده چې اصل مقصد کامیابي هم دغه ده چې سړی د بادشاه په دربار کې سړی عهدهدار شي او کښېني سړی اوس په فاتحة الکتاب دقه بیان شوی وروسته ووایه الحمدلله رب العالمین الله داغه محامد ټول داغه دپاره ثابت دي او ګور هغه دې سزا ته چې تربیت کوي نو چې تربیت کوي خو ظاهره ده چې خپل انعامات په خپل مخلوق باندې دغه فایز کوي هغه او ګوره وسعت رحمت ته پکې ته ګوره رحمتونه دایمي دي او ګوره مالکوم دي دا ټول صفتونه دي چې هغه له داخله په سوال کې چې رب العالمین دی رحمان دی رحیم دی مالک یوم الدین دی او بیا د سوال بل مقدمه چې ایاک نعبد موږ د الله غلامی فقط کو د بل چا غلامی موږ نه کو بیا و ایاک نستعین بل در مو نشته بل در نشته چې موږ بل ځای ته لاړ شو چېرته لاړ شو و ایاک نستعین نو چې دا مقدمات ثلاثه د سوال پوره شو دا مبادی شو عین سوال دغه چې اهدنا الصراط المستقیم چې خدای موږ د خپل در عهدیدار وګرځي دا الله تعالی بندگان دو قسم وي یو مطیعین دي هغه د وفادار بندگان دي هغه ته الله تعالی سعودي ورکي چاته چاته ورکي چاته بل هغه چې غیر وفادار بندگان دي نو هغه غیر وفادار بندگان هغه بیا په کور کې دوه قسم دي یو هغه دا چې هغه نافرمانی کوي د دې وجه نافرمانی نه کوي چې نافرمانی کوي چې پويږي خو د پوي سره سره نافرمانی کوي دا غټ رزلانی او یو هغه چې نه پويږي نافرمانی کوي یو هغه چې هغه نافرمانی کوي نو د دې وجه نه چې هغه نه پويږي د سر نه علم نه جهل پکې تا یو سره د علم سره نافرمانی کوي نو دا هغه یو نه تعبیر شری په مغضوب علیهم سره او د بل نه تعبیر شری په دوالین سره هغه چراغونه لار روکه شری هغه نه پويږي د جهل د وجه نه نافرمانی کوي هغه بل علم سره سره نافرمانی کوي دا هغه یو داغو هغه سرکشی درې هغه نور نه زیاته د دې وجنه پیغمبر علیہ السلام د مغضوب علیهم تفسیر چې کین په يهودو سره کوي او د ظالمین تفسیر چې کین دا په نصاراو سره کوي دا يهود د علم سره سره نافرمانی کوي او هغه گمراه قدر تدي څه مطلب هغه نه پويږي په خبره نه پويږي هغه نه پويږي نافرمانی د دې وجنه کوي چې هغه نه پويږي ادو د پوي سره سره نافرمانی کوي نو دا غيونه تعبیر مغضوب علیهم سره شعر ادبن تعبیر بدوالین سره شعر دا دو فرقي دا غدنا فرمان نو دا غي نخرالا نو صراط الذين اغه خلق خدای چې استعوه دي داران دي وفادار خلق دي موږ اغه وفاداران خلق شمار کین اکم چې بي وفادي سرکشي کوونکي دي یا د دې وجه سرکشي کوي چې د علم سره سره سرکشي کوي یا د بی علم او د جهل د وجه سرکشي کوي دا غین موصات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الک دا طریقه د سوال دی صورت ذکر تعلیم المساله وای چې دې کې د سوال طریقه خود له شوی راغی ته اشاره پکې تراغله د سوال طریقه دا کثرت اسامیو دا دلالت په شرافت په تعظیم باندې کوي
او مشکات کی اگر روایت تے ابو سعید بن معلا دے ابو سعید دے خدا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دے بل لے هغه وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې تا ته یو اعظم سورت په قرآن شریف کې نه خیمان ما وی چې یا رسول الله خیرات وی دي شلو کا چې کله د جمعات نو ته ما کنه تبع ما ته وای نه زبرته په قرآن شریف کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو او بیان به کو بهر تفسیر هغه مجلس ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاسه وته کې شنو زو په پاسه نو ما چې رسول الله دا ویلي چې کله جمعات هم بتا هغه چې آو ودا سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين ودا سورة أعظم سورة في القرآن هي السبع المثاني الذي أوتيته داغ سبع المثاني دي كما الله تعالى راكلي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم دا قرآن عظيم هم دي تويري شويري دا سبع المثاني دا سبع ذكر كي و آيات دي دا زمانگا دا شوافي ومنسك متفق و آيات دي هو شافی بسم الله مستقل آیات وای ګوره نو بسم الله یو آیات الحمدلله رب العالمین بل آیات شدوش الرحمن الرحیم دریش مالک یوم الدین څلور شو ایاک نعبد و ایاک نستعین پنځه شو اهدنا الصراط المستقیم شپږ شو الصراط الذین پورته دا وشو دا ولدوالین پورې خبره پوي وراله او موږ بسم الله خو د فاتحین آیات نه ګرځو نمنګ پنځ باندې هم و آیات دي ودي الحمدلله رب العالمین یو الرحمن الرحیم دعا مالک یوم الدین درې ایاک نعبد و ایاک نستعین څلور اهدنا الصراط المستقیم شپږ صراط الذین انعمت علیهم دا شپږ دا صراط الذین او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا و منګه انعمت علیهم پوری دا بل آیات پورا کو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بل آیات پورا کو نو بسم الله تن لری کا دا نور آیات جو نو ومنګه ومو شافی هم وای وغید بسم الله سره وای منګه به دی بسم الله نه وای ا د بسم الله سره چوي نه صراط الذین نفیسا د ولد دوالین پوری ټول د یو آیات وای او منګه صراط الذین انعمت علیهم دا یو آیات شو غیر المغضوب علیهم دا بل آیات شو امخ کې پنځه امخ کې پوره شوی دی به دی بسم الله نه او بعض علماء هغه شپږ آیات دي ناغا بسم الله وهم جز نه وای خدا د باندې احناف قول له چې بسم الله د فاتحین جز نه وای ادارو سره صراط الذین نپورته د ولد والین پوری دا یو آیات مشماری نو دا د خدای شان شپږ جوړیږي مثلا باندې به د شپږ لیکن دا یو قلیله طائفه دې له اعتبار نه دی ورکړي څوک اته وای اته بسم الله هم آیت شماری او صراط الذین انعمت علیهم دي ته مستقل آیت وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته مستقل آیت وای نو څوک اته وای اته آیت دي څوک کو تشفق آیت وای اشرافی احناف کو متفقه مسله دار چې دا و آیت دي کومنګ پاغو کې فرق ادا دو مذهب چې دا دول اعتبار نه دی ورکړي ځکه دا مشهور نه دي یا شپږ آیات باندې څو قول کې یا پر کړه پیدا قول په شوی دی خو مشهور نه دي معتد به نه دي نو معتد به مذهب دار چې سورتونه آیاتونه د سورې فاتحه ودي اوس دا یا وشو یا تشو د دې وجنه په شمار د آیاتونو د قران کې اختلاف راغلی شپږ زره دي او په شپږ زره باندې لپاسه اختلاف راغلی چې لپاسه څو دي خبره پوهیږي خل د مور سره حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت باندې دوه حواله ورکړل دا افغانی سي دا مشهور کې شپږ زره شپږ سوا شپږ شپېته حالانکه چې دا آیاتونه د قران شریف تاسو شماره دغه نه جوړي په شپږ زره خو دی په شپږ زره باندې لپاسه شپږ سوا شپږ شپېته نه جوړي نو اصل کې دا چې اوس دې چې دغه شان نظام دی په بنیاد باندې ځکه چې لکه دا اته آیات تشمار کې سورې فاتحه نو اته آیات د سینې چې آیاتونه په کې تزیات شو او شپږ والا آیاتونه کم کړ قران شریف کی تحریف وکړه دا تحریف موږ نه کوو او دغه شان شپږ وو په دې طریقې سره چې بسم الله د آیات والی نو باس او غیر المغضوب علیهم مستقل آیات نشماری بلکې صراط الذین سره یو آیات شماری او چې دغه هم آیات شماری یا دا مستقل آیات شماری بیا ته جوړیږي نو په اتو کې دي چې موږ قرآن شریف کې زیاتې کوم دغه آیاتونه دي الفاظ او کلمات هم دغه دي خو په دې کې آیاتونو ابتدا انتها په لحاظ سره تفریق راځي دا جلال بابا ډیر کړه ته په صورتونو کې شروع کړي وې دا سره پاسه هغه کې بیا اختلاف ذکر کې چې یا دله پاسه یا درې پاسه یا پنځه پاسه هغه کې هغه اختلاف هغه د آیاتونو هغه په دغه اعتبار سره په اعتبار د ابتدا او د انتها د آیات سره تفریق راځي
لکه صراط الذین انعمت علیهم چې ابتدا د آیات داشي او انتهای دوالین شي دا یو آیات نه جوړیږي او چې د دې انتها انعمت علیهم شي غیر المغضوب علیهم دا مستقل بیا دوه آیات جوړ نشو نو لکه یو آیات نو ته وسو چې تحریف ته تحریف نه خو د ابتدا د انتها د آیات کې فرق دی مثلا باندې کې کلمات مکه کلمات دي سب په کلمات کې تفاوت نه راغله یہ خبره پوهیږي دا سورۃ الفاتحه خلاصه مرتب بیان کا فضیلت مرتب بیان کدا سبع المسانی دی خاطر سبع وجه تخکار کول چې سبع ذکر او مسانی ته وای دا دیمه مسانی ته ولی وای مسانی د دوه وجه نه وای یا مسانی د سنا نه دی ادا مشتمل په سنا باندې نه و آیات دي چې الله تعالی په سنا باندې مشتمل سبع المسانی یا مسانی د تسنیه نه دی او دې ته مسانی ذکر وای چې دا په هر موز کې په هر رکعت کې مقرر کیږي هر رکعت کې دی ویل زمونږ د احناف باندې واجب دي او د شافعي باندې فرض دي په اول دوه رکعات دا خو په ټول رکعاتونو کې فرض دي چې او بیر فاتحه الکتاب نو موږ نه کیږي نو مسانی ته د تسنیه ماخوذ تسنیه تقریر ته وای ادا د موږ په هر رکعت کې مقرر کیږي تدیو وجنه مسانی ته وای یا ته مسانی د دیو وجنه چې دا په نزول کې مقرر شوی دا د بعض مفسرین دا غوي فاتحه الکتاب دوه کرته نازله شوی دا مکه مکرمه کې هم مدینه او دا تکرر د نزول د اهتمام شانوالی په بنیاد باندې چې محتم بشان دي د اهتمام شانوالی ښکار کولو د پاره دا مقرر نازله شوی دا نو مسانی ته په دغه لحاظ راوي نو دا سبع المسانی دي فضیلت دا شخه رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کثرت اسامی دلالت په فضیلت په شرافت باندې کې الک بل فضیلت او شرافت خدا نه چې مشتمل په ټولو مضامین د قران باندې دا نو جامع شل پار ټولو جامع افضل وي غیر جامع نه مسله باندې کوئی تاسو دا د فاتحه الکتاب مسله شولې فاتحه الکتاب سورتونه دا نمونه شو فاتحه الکتاب خلاصه شوله وسرا شو ور پسې سورۃ الفاتحه مکیه سورۃ څه ته وایي سورۃ کې داتی کې دوه احتمال دي یاتی د اصلي کلمې نه ده او یاتی زائد راغلی ده نو کداتی د اصلي کلمې نشي صورت مرتبه ته وي منزل ته وي ولرهب حراب وقد سوره من المجد ليس غرابها بمطاري دی وای چې د قد او د حراب د ډلې د پاره سوره من المجد یو مرتبه د بزرګۍ د لوی چې د هغه کارغه هغه ته نشي رسیدي دا د غنی دا کارغان نه دا چې الوزیدات په مخه الوی او د دې عمرونه ډیری الوزی وي دا دومره اوچته مرتبه ده دیو چې هغه غراب متوار نه د هغه ته نشي الوته اوچته نو ولرهج حراب وقد سوره منزله سورت منزلی ته وي لغت کې یا صورت کې داتی د اصلي کلمې نه نشي بلکې دا د نقل لپاره شي د وصفیت نه اسمیت ته نو اصل کې دا د ماخوذ رسول نصور البلد هغه د کلی هغه قلعی ته وي چې هغه دیوال ته وي چې د کلی د بیوت نه چاپیره نصور البلد هغه قلا د کلی نو لغت کې دا یا ماخوذ د سور البلد نه هغه محیط ته وي په بیوت د کلی باندې هغه دیوال آیا صورت کتی د اصلی کلمې شي نشینو منزلی مرتبه ته وای او شرعي معنا د صورت سره په شرع کې صورت څه ته وای هغه حصہ د کتاب الله نه هغه حصہ د کتاب الله نه چې معنون په عنوان خاصه سره مسماوي په اسم خاصه سره چې د دریو آیاتونو کم نه وي هغه حصہ د کلام الله چې د دریو آیاتونو کم نه پورته ویا چوي څومره نو 200 پوری 200 پوری سره بقره پټول کې اطول سور د قرآن شریف کې څه کم 300 آیات دي سلګونی کم 300 آیات دي سوره بقره نو کوزه درجه دي آیات دي 3 آیات نو کم صورت نه دی راغله نو هغه حسید کلام الله ته وای چې معنونی په عنوان خاصه سره خاص نومي ده هغه مسمای په اسم خاصه سره خاص ابتدا خاص انتهای دا غیر لپاره د 3 آیات نو کم نه دامغو چې یو خاص نومولې او د دې آیاتونو کوم په سورې بقره کې خو کې درې آیات راوخلې نو په کار دار چې هغه هم د صورت شي حالانکه چې هغه مستقل صورت نه ولې وجدان چې هغه معنون نه په عنوان خاص سره هغه د سورې بقره آیاتونه دي و سورې بقره د اول نه د اخره پورې دای مستقل عنوان د سورۃ البقره
مستقل اسم لري چې سورۃ البقره، سورۃ آل عمران، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر. اوس دغه درې آیات ته په یو غټ صورت کې ترواغه هغه ته صورت نه ویل کی، هغه ته موږ آیاتونه د صورت یو ځکه چې راغې د پر مستقل عنوان نشته. او کته چې آیت الکرسی هو مستقل معنون په مستقل عنوان سره دی آیات، موږ وی تا خو دې غړ سره کوم چې دریو آیاتونه کم نه آیت الکرسی هو یو آیات. مثلا باندې پیږي تاسو آیت الکرسی هو آیت هو یو آیات، موږ چې دریو نه کم نه هو دریو نه کم نه اطلاق په صورت پای باندې نه کیږي. اگر که مستقل اسم دی اباظ علماء چې راځي اسم نه دی وصف دی. آیت الکرسی دا نوم نه دی، هغه چې د کرسی ذکر پکې تراغله وسع کرسی یو سماوات او الارض دا اسم نه دی، دا د دې وصف دی. وصف مثلا باندې پیږي تاسو د صورت تعریف دا شو هغه حسید کلام الله ته وی کتاب الله نه چې هغه معنونی په عنوان خاصه سره یعنی مسمای په اسم خاصه سره داغه ابتدا انتهایی او د دریو آیاتونو کم نه دي ته ویل کېږي صورت. او دې ته ولی صورت وایي ځکه چې دا هم یو مرتبه ده د مراتب د قاری د قرائت نه. قاری کی قرائت بل یو صورت خلاص نو طبیعت برابر نشي بریتان مې الله ثنا کوي. یو مرتبه دا شو، یو مرتبه بل شو، یو مرتبه بل شو، یو مرتبه بل شو. دې په مراتب کې د قاری قرائت کې چې یو صورت خلاص نو خوشاله نشي. یو لږه چې حفظ د قران کې یو صورت او یاد کی نو خوشاله نشي. یو مرتبه د قرائت د حفظ دا شو، بلا مرتبه او پسې بلا شو بلا، چونکه چې هر صورت ته قران شریف یو مرتبه د قاری د قرائت لپاره د دې وجه نه دي ته صورت زکوي. ته صورت په معنا د منزل سره شي تی د اصلي کلمې نشي، او کنه تی د اصلي کلمې نه نشي دا د نقل لپاره شي د وصفیت نه اسمیت ته نه دا ماخوذ رسول البلد نه. نو هر صورت مشتمل دی په مضامین خپل باندې لکه سور البلد چې مشتمل دی په بیوت د بلد باندې، لکه هغه په خپل بیوت باندې مشتمل وي چې ټول کور بیوت نه کافر دیواج وی کنه دغه رنګ دام صورت په خپل مضامین دنه هغه باندې مشتمل دی. دی وایي ته صورت وایي. صورت معنا خدا شو سورۃ الفاتحه نو فاتحی وجه میں تخکارہ کا چلا سورۃ فاتحی ته ولی فاتحه وای. مکیه دا سورۃ فاتحه مکی دی. په مکی کې درې اصطلاح دي دا یاد ساتئ. یو سورتونه د قران شریف دوه قسم دي، یو قسم سره په اعتبار د نزول سره یو ته مکی وي بل ته مدنی وي. دا په قران شریف کې زیات راځي. نو مکی او د مدنی کې درې اصطلاح دي، دا مرجوح دی یو په راجح ده. یو اصطلاح د مکی او د مدنی دا چې په مکه کې نازل شي هغه سورۃ سورې مکیه وي، چې مدینه منوره کې نازل شي هغه ته ویل کېږي سورې مدنیه. نو یا مدنی دی لکه دیم سورۃ دغه چې کوم نه بقره دا سورۃ مدنی دی او دا سورۃ مکی دی. لیکن دا تعریف بیا جامع نه ګرځي. سورتونه چې هغه مکه کې نازل شي نه په مدینه کې بلکې په سفر کې چرته بل دی کې نازل شي نو هغه ته وته سوای به مسله باندې کوي. سو کوئی چې په دې صورتونو کې خطاب اهل مکه سره نو هغه ته مکی وي، او په کې خطاب د اهل مدینه سره نو هغه ته مدنی وي. د اهل مکه خطاب مفسرین حضراتو کې په یا ایه الناس سره کې ځکه چې هغه صرف خلق دې قدر ده. یا ایه الناس یا ایه الناس دو خطاب په یا ایه الناس اهل مکه ته کې یې خلقو، او د اهل مدینه خطاب په یا ایه الذین آمنو سره دي. یا ایه ځکه مدینه کې بیا مسلمانان یا ایها الذین آمنو خطاب د اهل مدینه سره دی، یا ایها الناس خطاب د اهل مکه سره دی. چې اهل مکه سره خطابي ناغي ته مکی وي، او چې د اهل مدینه سره خطابي هغه ته مدنی وي. لیکن دا خبره دا بیا هم جامع نه دی. کله کله دا سه عام خطاب شفاهی وي نه سره ان الذين امنوا یا ایها الذین آمنو بالکرته نه یا ایها الذین آمنو اتیش زینو کې په قران شریف کې راغلی دی یا ایها الذین آمنو. مسله باندې پیږي تاسو اتیش زینو کې یا ایها الذین آمنو راغلی نه دا نور قران با شي مدنی په شي کې مکی په شي یا ایها الناس چې سو زینو کې راغلی مددین ما سوا یا ایها الناس نشي یا ایها الذین آمنو هغه سره به چل کېږي. اصل خبره پوهیږي. نو بنیادی توجیه اصل کې دا ده چې د مکی او د مدنی په منځ کې تفریقه دار چې کوم سورتونه کم حصہ د قران شریف چې قبل له هجرت نازل شوی د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نازل شوی نو هغه ته مکی وای، او چې په وخت هجرت کې یا د هجرت نه بعد نازل شوی هغه ته مدنی وای. مسله باندې پوهیږي. دا بیا جامع معنی تعریف دی.
کم بیا په سفر کې وي که په حضر کې وي که په اوړي کې وي که په جمع کې څه سوره وي سیفي دي څه شتایي دي څه حضري دي څه سفري دي دا د سورتونو تقسیم دي ځینې مليان په دماغ زیات کنه دي نو بیا په مخه شروع کې دا الله کدي ته کم ضرورت کې او سیفي یا بل شتایي دی په فن کې مسله باندې پیږي تاسو خدای لن مطلب دی چې د هجرت نه مخکې نازل شي هغه ته مکی سورته وایي چې په وخت هجرت کې یا د هجرت نه بعد نازل شي هغه ته ویل کېږي مدني مسله باندې پوهی تاسو اوس دا سوره فاتحه مکی سورته ده البته د بعض مفسرین په طبق باندې چې دا دوه ځله نازل شوی دی مدینه کې بیا ته مکی ویلي بیا خو ته مکیه نو دا تسمیه په مکی سره ولې راغله یوال دوی دا د نزول اولی اعتبار شوی دی ځکه اولا نزول په مکه کې راغلی دی اگر دا قول بعض مفسرینو دی چې دوه ځله نازل شوی تکرر د نور الله قول بعض مفسرینو دی خو دا بعض مفسرینو په طبق باندې دا مکی کې شمار شوی دی او مدني کې نه وجه دار چې نزول اولی په مکه کې راغلی سورۃ الفاتحه مکیه دا مکی دی وهي 7 آیات سبع خو مې ته وی چې دا زمونږ د شافعي اتفاق مسله ده چې لیکن هغه نور له اعتبار نه دی ورکړی شي چې هغه څوک شپږ وي او څوک اته وي آیات جمع د آیت تات آیت په لغت کې نشانی علامي ظاهري ته وي په شی باندې ومن آیاته الليل والنهار وآية لهم الأرض وآية لهم الليل وآية لهم دا الله تعالی د قدرت واضح نشانی دا قرآن شریف کې جا بجا دا ذکر کی کہ نہ ذکر کی ان فی ذلک لآیات د خدای پاک د قدرت او د توحید نشانی نو آیات په لغت کې علامی ظاهری ته په شی باندې لغوی معنی د دې وجنه مصنوعات ته د الله تعالی مخلوقات ته آیات وي دا اسمان آیات ته او دا زمکه آیات ته دا بارانونه او دا وریځي دا کائنات الجو دا آیات دي آیات دي څه مطلب یې علامات ظاهره دا لجد الله په توحید په قدرت او د الله تعالی په یووالي باندې او په نور صفات الکمال باندې ففي كل شيء له آیه تدل على انه الواحد دا د الله تعالی د توحید د خو صفاتونو د کامل صفاتونو علامات ظاهره دي آیت په لغت کې علامي ظاهري ته وی اطلاق په مصنوعات باندې کیږي ځکه چې رام د الله تعالی په صفاتو باندې دغه کوي او شرعي معنا د آیت بیا و چې دا یو حصہ د کتاب الله نه آیت هغه حصي ته وی هغه ټوکلي ته وی د کتاب الله نه چې هغه مفصول وي د بل نه په علامي خاص سره چې دا مدوره علامه ده په دې باندې د بل نه مفصول وي چې راغي ابتدا انتهاوي نو هغه حصہ د کتاب الله هغه حصہ د کلام الله چې مفصول وي د بل علامي خاص سراغي ته آیت وای او خود هغه علامي ته هم آیت دي مدور غون دی شي تادي ته هم آیت دي دا دایره شکل باندې دا غون دغه نه نکلی شي دې ته هم آیت وي دا آیت ده دا نشانه د ختمېدو د آیت دا حصي نو حصہ د کلام چا سره داخل لګول دي چې مشتمل په کلماتو باندې هغه حصي د کلام الله ته وایي چې مشتمل په کلماتو باندې او مفصول د ما قبل د ما بعد نه پخنه لیکن دا تعریف غیر جامع دی ځکه مدهامتان مستقل آیات ده حالانکه د کلمات نه بلکې سیو کلمه ده مدهامتان مستقل آیات ده او کلمات عدیده به نشته اگر د دوی چې دا تعریف اکثری اغلبی د کلیه نه ده دا تعریف چې ذکر کړل د اکثر اغلب په اعتبار سره ذکر کړی یو کلمه یو آیات دا ډیر کم راغله په قران شریف کې او قلیل په حکم د نادر کې نادر په حکم د عدم کې په دغه لحاظ سره غیر اعتبار نه دی ورکړی شي جرح مکوا مسله باندې پوهی تاسو دا تعریف موږ دغه شان کوو خدي چې هغه حصہ ده لیکن جامع معنی تعریف غره به اکثر اغلب ته ضرورت دي سی وای آیت څه ته وای آیت هغه حصې د کلام الله ته وای چې مفصول د نورونه په علامي خاص سره چې مدوره علامه نو سورۃ الفاتحه مکیه سورۃ فاتحه مکی سورۃ ته او آیات دي ادا مدته هغه ورځ ویلو چې شاه منصور بابا رحمت الله علیه هغه وایي چې مکی سورتونو کې اصول 4 بیان ور سره اصول 4 بیانېږي توحید دي رسالت دي قران دي حشر دغه ځکه چې اصل کې د اصول تربیت الله کې مکی مکرمه کې قبل هره د اصول تربیت احکام ډیر کم نازل شوی دي صلات نازل شوی
نو هغه هم د عام نو عام مسلمانانو به موږ نشو کولای نو احکام چې نازل شي ډیر کم احکام نازل شوي دي دا د اصول تربیت په کې ته په دې کې وایا خلاصه د هغه هدايه نچوړي د هغه هدايه چې دا اصول اربعه په کې ته بیانې او په مدني سورتونو کې دغه هم بیانېږي لیکن ورسره د جهاد حکمي پکې تا ورسره احکام ضرورت مسلمانانو پکې ته هم وي چې کوم احکام دي فرعي احکام دا مدني په مکی سورتونو کې فرعي احکام د جهاد ذکر نه او په مدني آیاتونو کې دا فرعي احکام هم دي کوم چې احکام ضروري لپاره د مسلمانانو او دغه څلور فقط دا خلاصه د سور مکیه ده او سره د احکامنا خلاصه د سور مدنیه ده دا په ټول سورتونو کې باغ چلاو ده خبره باندې پوي کتاب او دا جو واقع کې دغه شانداري ترغیب ترهیب کراځي هغه د هغه د فار ذکر کی کام سله ذکر کی هغه بیا د وضاحت مصلی فار ذکر کی او دغه بیاي بنیاد د خبره سورۃ الفاتحه مکی سورۃ ته و آیات بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه تفورم کړي خاص پنوم د الله سره خاص ترجمه باندې کوي ته تقدیم ما حق او تاخير راغله دي خاص پنوم د الله سره چې به حد مهربانه به انتها رحم والده شروع کوم او هر خیر باندې دراتلو د الله تعالی په امداد سره کوم او د هر شر نه د بچ کېدو د الله تعالی په امداد سره کوم د هر شر نه د بچ کېدو او د هر خیر باندې دراتلو دا د الله تعالی نه امداد غواړم چې په هر خیر باندې دراتلو کوم او د هر شر نه ځان بچ کوم نو الساق د الله تعالی سره الساق دا ذریعہ د لپاره د بچ کېدو د هر شر نه او د کولو د هر خیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الک تاسو کتابونه ویلي دي خفقیږي خونه کنه دي نه خفقیږي متاثر خدای کړ الحمد لله رب العالمین دا جمله اسمیه ده ټوله رب العالمین دا الله صفت ګرځیدلې الرحمن الرحیم بل صفت ده مالک یوم الدین بل صفت ده د دې په دا یو جمله ده الحمد مبتدا لله مجرور موصوف رب العالمین مضاف الیه یو صفت شه الرحمن دیم صفت شه الرحیم دریم صفت شه مالکی مضاف یوم الدین ته اضافه معنی فی سره نو دا بل صفت شه دا موصوف سره د دې صفاتونه مجرور دي جار سره د مجرور نوم تعلق شه په ثابت مقدر پورې دا خبر شله په د مبتدا چل حمد ثابت ده اصل کې خبر ثابتون دي خبره پوری جاری مجرور په اعتبار متعلق سره خبر واقع کیږي حال واقع کیږي صفت واقع کیږي ویلی ودی کنه دی ویلی جاری مجرور په خپل دانه واقع کیږي خود متعلق په لحاظ سره خبر واقع کیږي او ثبوت د حمد وصف ته الله خو ذات ته په پښتو پوي دی کنه نو ذات هو دغه نه واقع کیږي خبر نه واقع کیږي خدا ثبوت وصف ته حمد دی نو دا حمد په قیاس سره دی ثبوت ته ذات دی دا حمد ثابت دا وجود او ثبوت ته حمد دا د حمد صفت دی په خبره پوهیږي الحمد حمد څه ته وایي ترکیب مخ نه ته وایي شرم تعامل متګردان کا خجه حمد څه ته وایي الف لام د څه لپاره دی ویلي تاسو ښه دي کې دوه قول دي مختصره خبره چې جمهور علما او چې لسان استغراقي دي دغه چې مقام د ادا کولو د حمد دی او ادا د حمد په طریقې د استغراق سره دا د مقام د حمد سره زیاته علی قوي وای چې هر فرد افراد د حمدنا او د محققین علما قول داري چې هغه الاسلام جنسي دي الحمد جنس حمد هغه جنسي متعارفه معهوده د حمد چې هغه معنا چې وصف بالجمیل اجازه تعظیم او تبجیل ترجمه هغه جنس د حمد هغه معهود جنس لري هغه مختص په الله تعالی کوي او دغه وی متول والا تفزانی سي چې معال د دوړو یو دی ځکه چې الاسلام جنسي شي جنس په چا پورې مختص شي ټول افراد په هغه پورې مختص شي اګه ټول افراد په چا پورې مختص شي بیا جنس مختص په هغه پورې خودم ردج بیو کې صراحتن استغراق ته ابو بل کې کنایتن استغراق ته تدی وجه الزام جنسي غوړه دي چې کنایه ابلغ ویل تصحیح اول نقطه د بلاغت متول ذکر کړی دي د الزام جنسي د ترجیح د لپاره جنسي الزام غوړه دي ځکه دي کې نکات ته بلاغت چې هغه په الزام استغراق کې نشته مسله باندې کوي او بهر تقدیر دوه قول دي
دا خو پیژنې چې الف لام څلور قسم دي کنه لالاګان خو نه دومره خدای کې په دې ځای کې الف لام یا استغراقي دي د جمهور علماو قول له یا جنسي دي د محققین علماو قول لانداوه او سید هروی وای هغه الف لام عادي خارجي دي داغه په نسبت دار لکه هغه حمد حمد کامله الحمد هغه حمد نه هغه حمد کم حمد چې هغه کامل دي هغه حمد کامله هغه خاص په الله تعالی پورې مستحق الله تعالی مستحق د حمد کامله ده هغه حمد کامله کوم نه چې هغه حمد الله تعالی د لپاره ذات فل یعنی د هغه حمد مستحق لایق ده چې الله تعالی بیان زما سره خپل د چې موږ به الله تعالی حمد بیان کوو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د خپل عجز اعتراف کړل چې اللهم لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی خدایا مو طاقت پتا باندې د ثنا او د مدح نه لرو ته هغه ذات چې تا په خپل ځان باندې ثنا ویلې ده ته د هغه ثنا مستحق د کامل ثنا مستحق مسله باندې پیږي او د دې یو تشریح